رحیم چونکه په سیاسي ورکرانو باندې د دهشتګردۍ دفعې لګول دا یقینا چې د ملک د پاکستان په تاریخ کې په پیله ځل باندې وشو چې په سیاسي ورکرانو باندې د دهشتګردۍ دفعې لګول دا یو ظلم یو جبر همیشه چې کوم دی چیرمن پی ټی آی عمران خان همیشه په دا ملک کې د رول اف لا خبره کړې او همیشه چې کوم دی په دا ملک کې د ادارو د مضبوطېدو خبره کړې ده همیشه چې کوم دی په آیین کې دننه خبره کړې ده چې آیا د څومره ادارې دي د ملک ته د سټیبل شي هر یو سړی په خپله دایره کې اوسي او هر سړی په آیین باندې عمل درآمد کوي نو موږ چونکې 9 مۍ په حوالې سره چې کومه په ملک کې توړ پوړ شوي دا نه مخکې چې کوم دی چیرمن عمران خان دی هغې مذمت کړی دی موږ هم مذمت کوو وایي دغې دې هم تحقیقات وشي چې دا ویرونی کړی چی دی آیا دا خو پری پلان نه و د دغه 9 مۍ واقعې نه فایده چا لامل وشوه تاسو به هم کتو چې دغه نه فایده چا راونه نو چونکې دغې مخکې موږ مذمت کړی چیرمن تحریک انصاف عمران خان هم کړی دی موږ هم کړی اوس یې هم کوو خو زه دا یم چې دا کمې هتګنډې شروع کړي دي په دا باندې موږ کمزوري کولی نه شي موږ انشاءالله د قانون دی او د آیین دپاره د رول اف لا دپاره د عمران خان سره اوږه په اوږه باندې ولاړ به وو انشاءالله او انشاءالله د دا نه زیات سټرګل د دا نه زیات محنت به انشاءالله د عمران خان سره کوو صدر صاحب دا واورېدل چې حالات ټیک کېږي او ډېر چې کوم کسان ګرفتار شوي دي بیا هم راخلاصېږي آیا په دا خبره کې صداقت شته چونکې د ظلم یو حد وي او ظلم چې کوم د حدونه کراس شو ځکه چې داسې خلک چې هغه د تحریک انصاف ورکران د تحریک انصاف مشرون چې د هغو سره کمې رویې وشوې کم ظلمونه ورسره وشو په جیلونو کې په کسټډي کې او ورسره چې کوم د په ریمانډونو کې هغه موږ ویلی هم نشو برداشت کولی هم نشو خو انشاءالله چې په تیاره پسې روڼو وي انشاءالله چې ښه وخت روان دی و انشاءالله چې روان وخت د تحریک انصاف ته د عمران خان دی انشاءالله چې نیکسټ پرایم منسټر به د ملک عمران خان دی یو وړوکی میسیج هغه ورکړله چې هغه په زړه کې خوف او حراس ته د پی ټي آی ورکړله یو وړوکی میسیج انشاءالله د مو د ټول د تحریک انصاف ورکړونو لا دا میسیج دی چې موږ چې کوم دی په دغه جیلونو باندې په دغو ریمانډونو باندې په دغو کسټډي باندې په دا باندې موږ دورولی نه شي موږ به انشاءالله دغه ملک حقیقي ازادۍ لپاره د رول اف لا لپاره د عمران خان سره اوږه په اوږه ولاړ به ورسره وو انشاءالله او د نه زیات سټرګل او محنت به انشاءالله